بابا جی مریدانو علامه خادم حسین رضوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیض و برکت و د الله پاک کرم و نصر و حضرت دات علی حجویری د بابا مبارک غوث الاعظم پاک و د خادم حسین صاحب محترم چې موږ دې ځای نه راوتو را روانو په دې ځای کې 30 کیلومتر موږ پیدل راغلو 30 کیلومتر موږ ته دا پته نه وه په لیارو باندې لیارې بند وې همداسې هم لیار موږ چې کولاو داسې هم کولاو و چې موږ څنګه صادقي ته راورسېدو بدبختو ته نه چې لبیک ناره والا بس صرف یې کتل خو چې موږ څنګه مخکې روان شو کله به 2 کنسټیبل راوتل کله به 3 کنسټیبل خو دا مجاهدین چې کوم دي دا مجاهدین دا ټولو ته تش لاس ولاړو نه چا سره وسله وه نه چا سره تماچې وې په الله جل جلاله دومره نصر راولګلو دومره فتحه چې نن حقیقت دی چې غزوه خندق وه نن حقیقت چې نن غزوه خندق وه چې موږ کتل دغه مخم شیلنګ کېدو دغه مخم شیلنګ کېدو د خیسټ نم کېدو د قبلې نم کېدو خو الله جل جلاله چې کوم دی لویه کامیابي وکړه 15 په شهدا وشول د کربلا ورځ وه نه چا اوبه راوښکې نه چا هېڅ شی نه راوښکو د صدوقي والا چې کوم دي پولیس والا یې په کورونو کې کېنولي سنبال کړي وو چې مونږ قافله مخکې بوتله نو فایر یې وشو سیفي صاحب به ناست وایي چې تاسو وروستو کسانو مقابله وکړو وروستو بیا به چې کوم دی وایي چې تاسو یې مخکې وکړو مخکې کسانو مقابله وکړو اخري کې هلیکاپټر راغی د هغې نه یې فایرنګ وکړو هغې نه چې کوم شهدا وشوی ګجرات و پنجابیانو په سرونو باندې لګېدلي شکر الحمدلله الحمدلله الله فضل و کرم و خپل لاسونه را اوچت کړو ډراپ هم کړو الله جل جلاله تحریک لبیک له لویه کامیابي ورکړه او ان شاء الله تعالی دا اولین او اخرین دا لوی تنظیم دی دا عام لیبرل او سیپرل پارټي نه و نه دی دغه ته هم لیبرل او سیپرل قدیانان لوري چې څومره غیر مکلف دي دغه ته په دا پارټي مګر چې دا چې کوم لیبرل دو یا سیپرل دو سوال نه پیدا کېږي دغه ته په لیبرل او سیپرل باندې دغه سره د الله قوت دی د الله طاقت دی او فرشتو نصر دی ورسره موږ ولیدل هر څه پولیس والا په خپله وایي چې لبیک لبیک یا رسول الله لبیک لبیک 7000 نفري کړه وه 7000 اوزره کسانو اوزره او په خاموشۍ کې ناستو خو رب جل جلاله چې کوم دی کامیابي ورنه کړه الله د خپل حبیب دل نه کامیابي ورکړه او د خپل محبوب له چې چا یې وجه د دنیا ظاهره کړه نه الله نه موږ ډېر راضي یو شکر الحمدلله نه موږ ډېر راضي یو دغو خلکو هم ډېر عزت وکړو د موردکې والا خلکو هم ډېر عزت او قدر وکړو الله جل جلاله دی دوی له ډېرې خوشحالۍ ورکړی کي الله جل جلاله د تنظیم او د تحریک له لویه کامیابي ورکړی کي الله پاک دی خادم حسین رضوي بابا جي درجات بلند کي د هغه فیض و برکتونه الله په تحریک باندې په موږ ټولو باندې نور هم کېښوی کي انشاءالله تعالی موږ اوس ولاړ یو په انشاءالله تعالی موږ انشاءالله دلته مو شپه د ورځې کې کم وکړي نه اور اس کے آگے وہ جلم کے پاس انہوں نے خندق بنایا انشاءالله تعالی موږ په کاموکي کې دلته شپه شوه دلته م ریسټ وکړو چې څومره کارکنان دي دا ټول ستړي دي او پیدل مزل یې وکړو او ټول په شیلنګ وشو دجال کذاب دغو شیطانانو په فیرنګ وکړو دغو دجالانو کذاب شیطان حکومت د امریکې او د نسوارو غلامانو په فیرنګ وکړو خو رب جل جلاله ډېر لوی نصر کړی لا اله الا الله لا اله الا الله ان شاء الله سهار لا به الله په امر او برکت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زو جیلم به ان شاء الله تعالی الله په امر او په فضل باندې دغه په بهترینه کامیابی باندې الجهاد 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 لبیک الجهاد 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 لبیک 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 الجهاد 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 لبیک لبیک یا رسول الله لبیک تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے طریق انصاف نام رکھا ملک پاکستان کا حاکم بنا طریق انصاف نام رکھا اور ملک پاکستان کا حاکم بنا اور ملک پاکستان کی جو یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ بنی
ملک پاکستان بھی پیارے نبی علیہ السلام کی عزت و نموز کے لیے مر کے وجود میں آیا۔ آج اس نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ہی بنائے ہوئے قانون کے تحت ہمارے ملک کے یہ ظالم فرعونی حکمرانوں نے آج اس ملک پاکستان کے حاکم نے، جابر ظالم حاکم نے ہمارے نہتے مسلمانوں پر اسٹیٹ فائر کیے، معصوم بچوں پر، چھوٹی عمر کے بچوں پر اسٹیٹ فائر کیے اور 5 شہید کیے اور جو زخمی ہوئے ہیں، جو اپاہج ہو گئے، وہ زیادہ ان کا ہے، پتہ ابھی نہیں گنتی نہیں ہے، وہ اعداد و شمار نہیں ہے۔ کچھ لوگ گنتی میں آ سکتے ہیں، ابھی ہمیں کوئی معلوم نہیں اتنے مجمع میں ہم گنتی کر سکیں۔ لا تعداد ہمارے جو کارکنان حضرات ہیں وہ زخمی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے قدموں کا صدقہ، شہنشاہ غوث پاک کے قدموں کا صدقہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا قدموں کا صدقہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت عطا فرمائی ہے۔ بے شک، سبحان یہ اللہ، اولیاء کرام کے فیض سے آج ہم شہر کاموں کی شہر میں آج ہم 5 شہیدوں کی لاشیں لے کے آئے ہیں اور کئی جو ہمارے دوست ہیں، کارکنان حضرات ہیں، جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عمر کے تقاضے سے بھی بڑے ہیں اور جوان بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں شہیدوں کی، اور ہم نے زخمیوں کا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ حکومت وقت سے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس ملک کے عہدیداران ہیں، جو کہتے ہیں یہ ملک اسلام کی سنگ بنیاد پر ہے، آج بتائیں کہ اسلام کیا درد دے رہا ہے، اسلام کیا یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا حاکم ہو، خون بھی ہمارا ہو اور قانون بھی ہمارا ہو اور ہم کو انصاف نہ ملے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ فرانس کے، امریکہ کے، اسرائیل کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور ان کے جو بنائے ہوئے جو غلط مواد کے جو ہمارے پاس بم گرے، ابھی انہوں نے جو آپریشن کی ہے، تیزاب بھی پڑا تھا، تیزاب کیمیکل، تیزاب آپ بتائیں